الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم حضور ذکر کا پدی بانے واقعہ دا مریم بی بی اذ انتبذت کلچ جدا شواغا من اهلها دخپل کور والونا مکانا طرف شرقیہ چی مشرقو فاتخذت من دونهم حجابا او زانتا پردر اخکلا فارسلنا الیها روحنا پس ورلیگو وطمنگا جبریل علیہ السلام فتمثل لها بشرا سویا پس پا انسانی شکل شوتا قالت ویلوت مریم بی بی انی اعوذ بالرحمن منکا زپنانی سم پر رحمان ذات سرستانا ان کنت تقیا کچر فریزگار نزا قال ویلوت جبریل علیہ السلام انما انا رسول ربک ز انسان نیم پرشتیم لأحب لکی غلاما زکیا چی در ابخم تاتا دا اللہ دا طرفنا حلق پاک قالت ویلوت مریم بی بی انا یکون لی غلام سنگ بزما حلق کیگی ولم یمسسنی بشر ز انسان نیم مسکڑے ولم اکو بغیا او نززانیما قال ویلوت فرشتی کذالک دک دا اللہ حکم دے قال ویل جبریل علیہ السلام ربکی ربستا وی هو علی حین دا پما اسان دا ولنجعله آیتا للناس دا پار دا دی چی دا منگا نخا اگرزو دا پار دا خلقو ورحمتا مننا و دا خپل طرفنا رحمت پا مخلوق باندی وکان امرا مقضیا او اے مریم بی بی خبر پاکی مکوا دا فیصلہ شوی دا منگا پا سورہ مریم کی دا خبر ذکر کرے وا چپدی کی اللہ پاک سب واقعات ذکر کئی لکه څنګه چې موږ مخکنی صورت کې ذکر کړو په دې کې د انبیاء واقعات دي د دې ځای نه د مریم بیبي تفصیلی واقعا شروع شوې ده د مریم بیبي په واقعا کې اصل مقصد د الله څه دی د یو څو خبرو نفي کلی د مریم بیبي ذکر په قرآن مجید کې 33 پیرې راغلي 33 پیرې او دا ولې راغلی دی د دې وجه څه ده وجه تسمیه څه ده یهودیانو به وی نعوذ بالله مریم بی بی د الله بی بی ده او عیسی علیه السلام یې زوی دی دا د هغې اعتراف په ذهن کې او دغه اعتراف هغې رو مشوروله الله پاک مشرکانو ته د پیغمبر علیه السلام په خوله باندې دا دعوت ورکړه چې د یهودیانو باندې تاسو دومره اعتماد کوئ دا د شین خرزامون دي ځکه چې تاسو په خپله باندې د خپلې ښځې نوم نه الی ځکه چې تاسو په دې کې غیرت او عزت محسوسوئ چې بای زما د ښځې نوم به نه الی د ښځې نوم چې څوک والي تاسو پې بد ګڼئ نو هغه ذات چې هغه ټول مخلوق پیدا کړی دی نو هغه به د خپلې بیبي نوم څنګه الي نو دې ځای کې نفي وه د مریم بیبي د الله سره د رشتې او د مریم بیبي د خدای په دې وجه الله پاک بار بار درې شپېرې یا درې شپېرې په قرآن مجید کې د مریم بیبي نوم واغسته چې که چېرې د الله سره رشته وه نو الله ستاسو نه زیات غیرتي او حیادار دی نه به د خپلې بیبي کوه نه هغه به یې نوم نه اخسته دا نوم هغه ځکه واغسته چې د دې دا د هغه بنده دی د نور مخلوقاتو په شان بل د مریم بیبي په دې نوم کې یو خاص مسله دا وه چې دا هم په هغه نومونو کې و چې الله پاک وایي لم یکو سمیه دا به تاسو مخکې نه یې اورېدلي نجعل له من قبل سمیه موږ نه دي ګرځولي دا نومونه مخکې چې څوک یې واوري چې په هغې کې څوک دی یحیی علیه السلام دی عیسی علیه السلام دی اسحاق علیه السلام دی یعقوب علیه السلام دی او مریم بیبي ده چې دا د الله طرف نه دي دا د هغې نه مخکې د چا نوم دا ړومبي نومونه د دي بل د مریم بیبي په دې واقعا کې لوی ذکر دا دی چې الله پاک ته د اسبابو ضرورت نشته د واسطو د وسیلو ضرورت نشته منګه چې ورته ریزنز وایو الله پاک ته د ریزن ضرورت نشته چې الله پاک د یو کار کوي نو د هغې دپاره د الله څه ضروریات دي نه د انسان د اسانۍ دپاره الله د هغې ضروریات او د هغې اسباب پیدا کړي
چې د انسان دا ذهن کمزور دی دا یې مخکې نه قبلی نه کنی که الله غواړي نو الله وی هو علی هین ما باندې دا اسانه ده چې د بې پلاره ماشوم پیدا کړم په دې وجه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغه مشرکانو ته ویلي تاسو چې په عیسی علیه السلام باندې سوال اوچتوئ په عیسی علیه السلام باندې شک کوئ چې څنګه بې پلاره پیدا شو نو د آدم علیه السلام خو مور هم نه وه نو په هغه ولې شک نه کوئ چې د آدم علیه السلام څنګه بې موره بې پلاره پیدا شو نو په هغې کې خو هېڅ شک نشته وایي او بلکل هغه آدم دی آدم د ادیم نه دی د خاورو نه پیدا دی بھائی بې موره بې پلاره پیدا دی نو هغې بې موره بې پلاره پیدا کولی شي نو د ده عیسی علیه السلام خو بیا مور شته نو په دې کې د شک کومه خبره راغله نو په دې کې الله پاک هغه خپله نشانی هغه پیش کوي نو دلته کې بل په دې مریم کې یو ډېره ښکلې نکته هغه امام رازي صاحب لیکلې ده هغه وایي د کم انسان چې مسلسل زنانه اولاد کیږي نارینه اولاد یې ني نو هغه د خپل ماشومې له مریم نوم کیږي مریم پسې به بیا الله نارینه اولاد ورکړي بل د چا چې اولاد اړو د سره یي نه نه هغه د سوره مریم هغه زنانه دی سوره مریم او سوره محمد دا د هغه وظیفه کی الله پاک به هغې له بچي ورکړي ځکه چې دا د الله پاک وي دا زما د نښو نه یو نښه ده الله پاک وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وذکر فی الکتاب مریم دې باندې د مریم بیبي هغه اصل او حقیقت باندې مبني واقعه ذکر کړه اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیه کله چې هغه جدا شوه د خپل کور والو نه هغه ځای ته چې مشرق طرف ته و ځان ته یې پرده راښکله د څه نه د غسل دپاره د حیض نه د پاکېدو دپاره یې ځان ته پرده راښکله فاتخذت من دونهم حجابا ځان ته یې پرده راښکله فارسلنا الیها روحنا مونږ ورته خپل روح ور ولېږو چې هغه څوک و جبریل علیهم الصلاة والسلام د روح نه مقصد د الله پاک کلمه ده فتمثل لها بشرا سویا پس هغه ورته په انساني شکل شو ځکه چې د جبریل علیهم الصلاة والسلام په اصل شکل باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاب نه دی لرلی نو په دې وجه باندې د هغه په اصل شکل کې کېدل د انسان دپاره هغه د هغه د طاقت او د هغه د کابو نه دي نو د انسان په شکل شو نو په دې وجه باندې قالت مریم بیبي ورته ووایي انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیه زه ستانه پناه نیسم که ته راغلی په بد خیال باندې په الله سره که فرهیزګار یې نو ځه قال هغه ورته وایي انما انا رسول ربک نه زه انسان نه یم دا ته چې کومه خطره کې هغه د انسانانو لګي دي چې زه فرشته یم او زما مال الله پاک د سر نه اړو دغه طاقت راکړی نه دی زما خو یو ځان له مقصد د په هغې راغلی ما لاهب لک غلاما زکیه زه خو در هبه کومه هبه ویلی شي مفت ورکولو ته زه خو تاله درکوونکي یم د الله له طرف نه یو هلک چې زکیه ام به هلکي ام به پاک او فرهیزګاره یي قالت مریم بیبي ووایي انا یکون لی غلام څنګه حالت کې به زما هلک کېږي ولم یمسسنی بشر د فطرت تقاضا خدا رشي نارینه او زنانه ملو شي یا د نکاح په ذریعه یا د زنا په ذریعه نو پس د هغې نه ماشوم کېږي ولم اکو بغیه نو نه خو زما چا سره نکاح کړې ده نه مې مخکې چا سره داسې تعلق شته ولم اکو بغیه او نو زه سرکشه یم یعنې نه بېغا ویلی شي زنا ته نه زناکار یم ما خو دې دواړو طریقو باندې نارینه ځان له خوا ته نه دي پرېښي قال وویل ورته جبریل علیه السلام کذلک مریم بیبي کیسې مه کوه الله هم دغه شانتې کوي دا د الله حکم دی قال ربک هو علی حین رب دی وی دا په ما اسانه ده ما ته څه ګرانه نه ده ولي ولنجعله آیة للناس ورحمة منا د ده نه موږ یو نښه جوړو د دې عیسی علیه السلام والسلام نه اوس دا دلته کې سوال پیدا کېږي نو د هغې جواب دی په روح المانی کې محمود علوسی صاحب وایي سوال پیدا کېږي الله ته څه ضرورت راغی چې الله پاک بې پلاره ماشوم پیدا کوي مخکې آدم علیه السلام بې موره بې پلاره پیدا کړی و که نه د نوې دا څه ضرورت و نو الله پاک وایي لنجعله آیة للناس چې دې مونږ نښه وګرځو د پاره د خلکو دې خلکو ته پته ولګي چې الله څه کوي نو هغه کوي
دا الله پاک چې هر کار داسې نه کوي نو دا د انسان په وجه باندې نه کوي چې د انسان د ذهن دا نه لي لکه څنګه چې به انسان دلته کې وي نه دا څنګه پیدا شو نه کله ولا یو سره رابطه جوړوي کله ولا بل سره واسطه جوړوي کله یو سره رشته جوړوي نو د دې ټولو خبرو د دې د مخکې نه چې کوم دی نو اندازه وه نو بیا الله ولې داسې کول الله وی ما ته نه یو خاص نښه جوړوله او هغه خاص نښه څه وه یوازې دا نه وه چې هغه بې پلاره پیدا شو بلکې هغه له معجزې هم الله داسې ورکړې چې هغه عجیبه عجیبه وي مړي به یې راپاڅول برګي به یې جوړول د خټې نه به یې مارغه جوړ کړو پوکې به یې پکې وکړه او به یې الوزو د هغه هغه ټول کارونه ناشنا وو بل اسمان ته وخته د اسمان نه به بیا راکوزېږي دجال به وجني بیا به په ځمکه باندې اسلامي سلطنت قایموي واده به کوي دا دومره لوی کیسې علافت دي الله وی هغه ما یوه نښه ګرځولې ده چې د خلکو دا اندازه ولګي چې دا قیامت حقیقت دی ځکه چې عیسی علیه السلام هغه چې الله پاک څنګه خارق العادت پیدا کړی داسې یو خارق العادت طریقې باندې به هغه واپس راځي ورحمة منا بل به زموږ د طرف نه رحمت یې ولې نبوت به وله ورکوم نبي کوم به او د نبوت نه پس هغه به د خلکو اصلاح کوي او د هغه اصلاح په ذریعه باندې به هغه د الله تابعدار بندګان جوړوي لکه څنګه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې د هغې کار یوازې دا نه و چې هغې باندې د وحی راشي خلکو ته د وحی ورسوي بلکې هغې په خلکو کې یو خاص کلچر چې کوم دی نو هغه خور کړو یو خاص اصول یو خاص قانون یو ورځ چې کوم دی نو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام له یو یتیم راغی او پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته یې وی یاره حضور زما پلار وفات شوی دی او ما ته د کجورو یو څو ډکي پرېښي دي بس نور څه نشته نو زه دا غواړم چې د دې کجورو نه دیوال چاپېره کړم چې زما خو دغه ټوله پراپرټي ده په دې باندې زما ګزاره ده نو چې دې ته څوک نقصان ونه رسېږي خو مسله پکې دا ده چې یو کجوره مې پکې د ګاونډي ده هغه زما پولي سره بلکل لګېدلې ده نو زما دیوال نه نیغېږي چې زه دیوال ووم زه چې دیوال ووم نو هغه کجوره بیا په منځ کې راځي نه به راسره جګړه کوي ما خو ورته ډېر منتظاري وکړو چې راخرڅې که راباندې یتیم یم خیراتي راله راکړه الله به بدلې درکړي خیراتي نه راکړې راخرڅې که راباندې هغه اړو د سر نه مني نه زموږ د مسلمانانو کې ځینې ځینې کس داسې که نه بس ضد وایي بس بهي زما سیز دی که زه یې خرڅوم که زه یې نه خرڅوم ستا پکې څه کار دی بس خپل حد دې راګیره وکړه نه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام صحابي و پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه راوغوښت ورته یې وی دا یتیم څه وایي او ورته یې حضور دی چې څه وایي نه یې ورکوم وله پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ورته وی الله به درله ډېر بدلې درکړي ثوابونه به درکړي ورته یې وی نه ورکوم وله بس وی خپل دیوال وی کوږ دی ووښي که نه په دې نیغ کې خو چې کوم دی په دې کې کوم ثواب دی بس کوږ دی ووایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی زه بدلم ذمواري درکړمه چې د دې یوې کجورې په بدل کې به الله پاک تعالی په جنت کې کجوره درکړي او ورته وی زما د دنیا د کجوره خوښه ده زما د جنت کجوره نه ده پکار سمسور پښتون بس حضور بس نه مې ده پکار بس دې د خپل کار کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بس زه ټیک دی بس پاسېده لړو زه دغسې و دحیة القلبی رضی اللہ تعالی ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپا محفل کې ناست او ورته وی حضور که چېرې دا کجوره دې نه زه والمه او زه یې دله ورکړمه نو ما سره به هم د جنت د کجورې واده وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته او زه به یې ذمواري زه به یې دله درکوم د الله نه به یې دله زه غواړم بس هغه سړي پسې ور روان شو چې کله خپل کور ته ورګوټ شو دی ورپسې ډړ وارې ورته وډبو ورته وی ما پېژنې او ورته وی بلکل ډېر ښه دې پېژنم ابو دهدې وی تا ته پته ده چې زما د کجورو باغ دی ورته وی بلکل وی ستا ښه ښکلی باغ دی ما ته دا معلومات دي 600 کجورې دي پکې یو پکې ښه ښکلی مزېدار د خوږو اوبو کویې دی یو پکې ستا یو عالیشان محل دی نو وی که چېرې زه دله دغه ټول هر څه درکړم دا کجوره به دې راکړي او ورته وی او بلکل
چې ته ماته د یوې کجورې په بدل کې 600 کجورې راکې او داسې کجورې چې هر یوه کجوره د هغې میوه نیسي ورسره د خوږو اوبو کویي راکې او علیشان محل هم راکې بالکل ما ته قبوله ده. بس ابو دهدا رضی الله تعالی عنه دا هغه ځای نه راواپس شو سیده راغی خپل باغ ته او اواز یې وکړو د بار نه وی یا ام دهدا یعنې خپلې کور واله ته ووی وی رابار شه بچي دې رابار کا باغ ما په چا خرڅ کو سره د اوبو سره د کوره بس هغه راووته. ګورې دې ته خیال وکړې بیبیانې داسې عجیبه وې ښه هغې اړو دا چوچه راونه کړې زما نه دې تپوس نه وکړئ او دا خو چې زما پلار ستا نه لیکلی و او ستا به دې کې څه اختیار دی او د دې بچو دې څه دې د خیال نه کړو نه بس هسې دې راووته چې راووته ورته وې دا راته ووایه په چا دې خرڅ کړو او په څو دې خرڅ کړو. ابو دهدا رضی الله تعالی عنه ورته وایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې خرڅ کو او د جنت په کجوره باندې مې خرڅ کو او ورته وایي ډېره ښکلې سودا دې وکړه د دې نه اړو ښکلې سودا شته نه چې تا یو فاني څیز په لا فاني څیز باندې خرڅ کړو د دې نه به ښکلې سودا بلی هغه چې شاته وکتل نه خپل ماشوم سره یې کجوره ولیده ماشوم د لاسه یې کجوره واخېسته هغه یې واپس وغورځوله وی بچې دا پردی دی دا زما نه دی یو ماشوم یې خوله واله هغه یې خوله کې ګوته ورکړه کجوره یې ترې وباسله ویې غورځوله ورته وی دا پردی ده دا زمونږ نه دی اوس لاړو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته وی یا حضور باغ کجوره مې ترې واخېسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وخندل ورته وی یا ابو دهدا وی ستا په باغ کې 600 کجورې دي د خوږو اوبو کویې دی پکې ایو پکې علیشان محل دی زما واده خو تا سره د یوې کجورې ده خو الله وی ده ته به په جنت کې چې کوم باغ ملاویږي 600 کجورې به یې پکې د خوږو اوبو کویې به پکې او علیشان محل وي او ورته وی حضور بس ما ته د دې نه سوا نور څه پکار دي چې زما الله دومره مهربانه ذات دی چې ستاسو په وجه باندې ما باندې دومره رحم وکړو چې زما یو فاني څیز چې زما نه پاتې کېدو کې لا فاني کې راله بدل کړو یتیم هم خوشحاله شو د ابو دهدا ایمان هم نور مضبوط شو او خپل امت ته هم یو لار پرېښوده چې ګورې په کمزورو خلکو باندې نظر کوئ د هغې دپاره ګورې الله پاک خپل رحمت خزانې کولو کړي دي نو تاسو له پکې هم عیسه کوي الله پاک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عیسی علیه السلام په باره کې چې کوم دی نه الله وی ورحمتا منا زما د طرف نه رحمت دی د مخلوق دپاره وکانه امرا مقضیه او ای مریم بیبي بس دا فیصله شوې ده ته زما نه نور تپوسونه مه کوه دې نه مقصد د جبریل علیه السلام دا به زما نه تپوسونه کوي څنګه به یو کله به یو لکه د یحیی علیه السلام په شان دغه زکریا علیه السلام په شان راته دا ونه وي چې څه نښه به یو کله به یو زه به پې څنګه پوهېږم بس او ورته وی کانه امرا مقضیه په دې کې نورې خبرې نه کېږي بس دا د الله فیصله ده الله به تعالی بچی درکوي ژوندی جوړ به درکوي بغیر پلاره به یې درکوي او پاک به او نښه به او رحمت به بسم الله الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم حضور ذکر کا پدی باندې واقعہ د مریم بی بی اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا کله چې هغه جدا شو د خپل اهلنا هغه طرف ته چې مشرق و فتخذت من دونهم حجابا ځان ته پرده راښکله د غسل دپاره فارسلنا الیها روحنا پس راولېږو ته موږ جبریل فتمثل لها بشرا سویا پس هغه ورته انسان شو قالت ویل وته مریم بی بی انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا زه پناه نیسم که ته راغلی په غلط نیت باندې په الله سره که چېرې فرهزګار یې نو ځه قال هغه ورته ووی انما انا رسول ربک زه فرشته یم انسان نه یم لاهب لک غلاما زکیا چې در وبخم تا ته د الله د طرف نه الګ پاک قالت ویل وته مریم بی بی انا یکون لی غلام څنګه به زما بچي ولم یمسسنی بشر زه انسان نیم مسکړی فنکا سره ولم اکو بغیا او نه زه سرکشه ما قال كذلك جبريل عليه السلام وتوي اللهم داسي کوي قال وي ربك استرب هو علي حي دا خو ما ډیر آسان دی ولنجعله آیه للناس چې د خلکو د پاره نه جوړه کوم ورحمتا منا او زماره طرفنا رحمت شي وكان امرا مقضيا او دا فیصله شوی دا واذکر فی الکتاب مریم حضور ذکر کا پدی باندې واقعہ د مریم بی بی اذ انتبذت من اهلها مکانا